أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا سورة نوح شروع ابتدا کی د نوح علیہ السلام تذکرہ وا الله وی ما نوح علیہ السلام لګلو دا قوم ته چې خپل قوم لا ير ورکا مخی عذاب راتلون کې د دنیوي عذاب یا د آخرت د عذاب نه دی او يروا هغه چې راغې ناور ته خبره وکړه چې ستاسو د پاره ښکارا يرون کې هم ستاسو فائدې د پاره راغلم په دې مسله باندې راغلم چې الله یو اومني د الله بندگی کوي د بل چا بندگی مکوي د الله نه یره کوي اطاعت زما کوي فائدې به دار اوزي چې تاسو ته الله تاسو د ګناهونو بخنو کی او تاسو به خپل نیټه ته ورسئ نوح علیہ السلام مسله بیان کړه خبره وخت تیر شو خلقو خبره ونه منله نوح علیہ السلام الله تخپل فریاد پیش کړي یا الله ما حدیث وکړو دا مې وکړو دا خو خبره نه مني ما دل دعوت ورکو د شپې هم د ورځې ما چې کله دل دعوت ورکړل نو دی زما په دعوت باندې زه راغواړه مې ځان ته نږدې کوم او دی تختی هی خپ شازور کوي کله چې ما دې ته دعوت ورکړل نو دی غوګونو کې ګوتی خودي دي ځانې کپلو کې رانغخته دي او اصرار کړل په خپل کفر باندې تکبر کړل لوی کړل په لوی کول سره ما دی بیام بس کړي نه دی قرار شوه نیم نو ما دی له دعوت ورکړل په زور باندې په تیز باندې په چغه باندې نو بیا می اعلان کړل دی تا او پټه جرګې مشورې می پکړلې پټه جرګې می پکړلې نو ما ته دا ویلو چې او بخنه د خپل رب نه طلب کوي الله بخون کې دی نو اوس دې آیاتونو کې ورپسې د استغفار پیدي ذکر کړي کله چې تاسو استغفار کوئ د رب نه بخنه طلب کوئ نو یو خو در باندې الله با د اسمان نه د فائدې بارانونه کوي دارنګه تاسو له مال دول درکې اولاد بدر کی زامن تاسو به مضبوطی تاسو باغونه او نهرونه جاری کی باغونه بدر کی نو بیا ورپسې خلکو ته وی او خلکو نو تاسو لسی چرشه چې د الله عزت نه ساتي هغه الله تاسو پیدا کړی یي الله تاسو پر اسمان نه پیدا کړلی نور پیدا کړل سپومې پیدا کړل د زمکه نه تاسو له نباتات پیدا کړلی او الله به تاسو دې زمکه ته واپس بیاي نو بیا به یو تیرو باسي الله تاسو پر زمکه غړول د پاره تاسو په دې کې ځای ګرځي نو علیہ السلام آخر کی دا خبره کوي چې یا الله دې خلکو زمانہ فرمانی وکړه خبره ونه منله زه چې څومره دی له دعوت ورکوم نو دی خپ مخالفت باندې کلکیږي خ مخالفت شروع کوي نو دی خلکو دا غي چل ول تذکرہ او دا غي دا
چې کوم الهه دو نیولیو د هغې تذکره دي کوي دلته کې د هغې تذکره به بیا کوي. اخر کې به بیا د نوح علیه السلام هغه خیرې هغه به ذکر کوي. یرسل السماء علیکم مدرارا را لګي به په تاسو باندې د اسمان نه باران د فیدې د اسمان نه به د فیدې باران نه راځي. باران به راځي وخت په وخت باندې باران به کېږي په تاسو باندې پې در پې. مخکې سورت هود کې هم ویلو کله چې خلق ایمان راوړي عمل صالح کوي توحید ومني نو الله وی فتحنا علیہم برکات من السماء د اسمان برکتونو دروازې موږ په دې باندې کولاو کو. نیو پاره کې دا دی چې باران بکی په تاسو باندې د فائدې بارانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کله چې وریځ براغلا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن نه بار کېدو دا به وی اللهم صیبا نافعا یا الله مونږ باندې چې باران کې نو د فائدې باران را باندې وکي. سو پورې چې باران به نو شروع شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به قرارو دا سینا د خلکو باندې عذاب راشي. مولالته کې مخکې سورۃ احقاف کې ذکر کړو د خلکو باندې وریځ را روان و نو دی وی هاذا عارض ممطرنا ودا مه تر روانه دا غټ وریځ دا مونږ باندې بارانو کی. نو کله چې هغه وریځ راغله نو هغه باندې بارانو نشو عذاب پې راغی. هلته ورته ویلی شیمو چې دا خو عذاب دی. یرسل السماء علیکم مدرارا نو باران بکی رالیگی با پتا سبانے باران دفعی دی ویمددکم باموال وبنین زیادہ کئی و تاسو لرا مضبوطی بس تاسو را امداد بکی استاسو باموال پا مال نبانی یا پا اولاد بانی ویجعل لکم جنات نو بگرزی استاسو دا پارا باغونا ویجعل لکم انہارا وگرزی بستاسو دا پارا نہرونا. دا مختلفی فائدې 15 فائدې ذکر کړې دلته کې. یو به تاسو باندې باران کوي د فائدې بل به تاسو له مالونه درکي نو بل بل زامن درکي بل بل باغونه درکي نو بل بل نهرونه درکي. مال بدل زیات کی زامن بدل درکي ويجعل لكم جنات او بغیر زیستاو د پاره باغونه استاذ د پاره براو خيجه باغونه استاذ د پاره جوړ کی ونه براو خيجه ونی و مضبوطی کی وې جان لکم انهار او غرض استاذ د پاره نهرونه به او به مخپلی باران ته بیا ضرورت نه کله چې ولای نهرونه یي او به خپلی نو بیا د بل شي خلک وی بیاج نه کنا بل څه بیا پریشانی نه اس به چل وکاو دا شی وسنګ وبکاو پټه وسنګ وبکاو باغ وسنګ وبکاو خپل یو بهم دی باران چې کی نه بګلا نور زیات سره د نور کړهونه مخلاص شي. مالکم لا ترجون لله وقارا سشی تاسو لا چې تاسو امید نه لرئ یا تاسو عقیده نه لرئ الله د پاره د عزت. لا ترجون لله وقارا تاسو د الله د پاره توقیر نه کوي عزت مندي د الله د پاره تاسو د عزت خبره نه کوي امید نه لري عقیده نه لري د الله نه د عزت ورکون کې ذلت ورکون کې الله دی. دارنګ اس شي تاسو لا چې تاسو امید نه لري تاسو نه کوي الله لا عزت
بل ځکه ویلي وما قدر الله حق قدره، د خلکو قدر نه دی کړی د الله لایق قدر. لا ترجون لله وقارا، تاسو امید نه لرئ د الله نه، تاسو یره نه کوئ د الله نه، لکه څنګه چې د الله نه د امید حق دی، د یری حق دی. د الله نه تمه او امید ساتل پکار دي. د چا نه سره تمه ساتي، چا باندې اعتماد کوي، من تعتمد علیه وتخاف منه وترجو منه فهو الهک. د چا نه چې ته تمه ساتي، د چا باندې امید ساتي، د چا یې تمه د امید دی، چا باندې اعتماد دی، د چا نه یره ده. تعتمد علیه وتخاف منه وترجو منه فهو الهک. او نو د الله د پاره هغه کم چې د الله رب العزت د پاره کم صفاتونه پکار دي د الله د پاره ومنئ. لا ترجون لله وقارا، سشو دی چې تاسو امید نه لرئ د الله د پاره د عزت وقار، د عزت، د خوف او د یری، د رجا، د امید. وقد خلقکم اطوارا، حال دا دی چې الله پیدا کړی تاسو په اطوارو باندې، اطوار باندې پیدا کړی یو حالت نه رستو د بل حالت. قد خلقکم، یقینا پیدا کړی تاسو په مختلفو طریقو باندې، په مختلفو شکلونو باندې، په مختلفو حالتونو کې. شکلونه چې ګورې مختلف دي، رنگونه مختلف دي، نو ژبې مختلفې دي. اختلاف مخی ویلیو، اختلاف الوانکم و السنتکم وی، ستاسو رنگون او ستاسو دو جبو اختلاف بدلون. سمرا انسانان دینو دا هر یو سړي جب جدا جدا دا، آواز جدا ده، خبری جدا دی. رنگ تے چگورین رہا یو سړي رنگ جدا جدا ده، شکلی جدا جدا ده. وقد خلقکم اطوارا، یقینا الله پیدا کړی تاسو په اطوارو باندې، په حالتونو باندې. اول یو حال نو بیا بل حال شو، نو بیا بل شو، نو بیا بل شو. مخکی ویلو من نطفه ومن مزغه ومن علقه، بیا مخلقه وغیر مخلقه. ثم یخرجکم طفلا، نو بیا واړه را پیدا کړی. اول کې نطفه وا، نو بیا وینه ته جوړه شوه، نو بیا ته علقه جوړه شوه، نو بیا ته مزغه شوه، نو بیا فکسونا العظام لحما وی. وقد خلقکم اطوارا، یقینا موږ پیدا کړی تاسو په اطوارو باندې. الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آیا نګورئ تاسو ته پته نشته څنګه الله پیدا کړلی سبع سماوات، نو آسمانونه طباقا لاندې باندې، چت پچت، طبقې طبقې دي. زمکه د پاره طبقو تذکره نشتی، زمکه هوی او زمکه دین بس بل یو ول سره جوخت دین عام طور باندې د یوې زمکه تذکره کی. کوم ځای چې راځي چې ومن الارض مثلهن، زمکه نو د دې زمکه د دې اسمانونو په شانتی دي. نو اسمان نو ودی، نو زمکه مو ودی، خدا زمکه یو بل سره جوخت دي، پای کې آبادی پکې نشتی، پای کې ژوند نشتی. ژوند دې نو صرف په دې یو زمکه باندې ده. اسمان ندی نو یو اسمان دی، نو د یو اسمان الدګه د پیړوالي بار کې مرাজি دومره پیړ لې، بیا د یو اسمان او د بل اسمان په منځ کې فاصله ده. نو څومره فاصله چې لاندې ده، څومره چې پیړواله ده، نو دومره بل اخواز ده، فاصله ده. سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
ګرځولې دا سپومۍ په دې کې لګي رڼا والا او ګرځولې د انور ډېر رڼا والا سراجن دا ډېر رڼا والا دی کله وی سراجن وهاجه وي نا ډېر رڼا والا دی ډېر رڼا دومره تیز دی چې هغه کله بیا سېزلم کوي ښه تورول کوي بیا کله چې انور ته ناسي کوم خلک نور په علاقو کې چې نور هلته کې تیزي نا خلک بیا توري وجعل الشمس سراجا نو په دې کې وجعل القمر ګرځولې دا سپومۍ فیهن په دې بر طرف کې بر آسمان نه جوړ کړل نو په دې بر طرف کې په دې کې ګرځول سپومۍ لګي رڼا والا وجعل الشمس سراجا ګرځولې د انور سراجن ډېر رڼا والا والله انبتکم من الارض نباتا والله انبتکم من الارض پیدا کړی تاسو د ځمکې نه پرا پیدا کولو سره ثم یعیدکم نو بیا به تاسو واپس کوي په دې کې ویخرجکم اخراج او راوباسي بیا تاسو پرا ویستلو سره دوی مداد والله انبتکم من الارض نباتا انبتکم یعنی انبت لکم من الارض نباتا الله پیدا کړی تاسو د پاره د ځمکې نه غیاګانی تاسو مرا فصلونی غیاګانی دي تاسو د پاره پیدا کړی کن متاع لکم ولانعامکم وی تاسو د فائدې د پاره دي نو تاسو د سارو د فائدې د پاره دي سارو خوراک دي نو والله انبتکم من الارض نالا د اسمرا ونی دی بوټی دی فصلونه دی واخدي یو سری بل سری اسمه چې پیدا کړی اسمه کې نه راوځي نو دا تاسو د فائدې لپاره الله را خېجولي الله را پیدا کړلی دارنګه تاسو را پیدا کړی نو د اسمه کې نه را پیدا کړی ولې اسمه کې نه دا سمرا سچ راخیږي د اسمه کې نو دا تاسو د ژوند ذریعہ ده کنه چې دا ختم شي نو تاسو ژوند به ختم شي اول دا چې آدم علیہ السلام د ځمکې نه را پیدا کړو خاور نه پیدا کړلګا نو والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم نو بیا تاسو واپس کی په دې ځمکه کې ویخرجکم اخراجا او راوباسي الله تاسو پر وستلو سره قیامت کیږي با قیامت ورځ بجینو داخله بیا دوباره راپور تکړش حساب کتاب بکول کی والله جعل لكم الارض بساطا الله ګرځول استاذ پارز مکه بچاونا داس مکه استاذ پار بساط ته غړولې دا الله دا استاذ پار بچاونا جوړا کړلا لتسلكوا منها دې لپاره چې تاسو زئی د دې اسمکه په باسي زینو کې سبولن په جا په غټ وټو لارو کې غټ پلن لارې په جوړی کړلی غټ لارې لار غټه پکاري اباځه خلک لارې تنګي نه لار تنګول نه پکار لارې غټول پکاري باځه خلک یو خبره کوي وای لار غټه کوي او جماعت تنګ کوي خدا په ابتدا کې د غسکی اول چې جماعت جوړه لارې سره خوا کې جوړيږي نو لار وته غټه پرېدا جماعت د خیر وړو کې شي لیکن چې کله جماعت جوړ شو نو بیا دا جماعت ختميږي نه ها بیا د چې دا لار غټو جماعت تنګو وس نه لکی کله کله بعضی حالاتو کې دا سراشي روډ پیراشي بل سے پیراشي نام بیا مجبوری شي مجبوری نه نو دا جماعت به ختميږي نه ها لتسلكوا منها سبلا فجاجا نو غټي غټي لارې دي لارې بار کې اختلاف راغې یو یې لګه د لار د څنګه کړلا بل وینا د څنګه کړلا د لار وسمړی بعضی وای و شریک غزونو باندې وای چې و شریک غزای نو دا چې نیم کې
نو دا به 3.5 شي، 3.5 گزه زمونږ پاکستانی گزونه به دې جوړ شي. نو چې 3.5 گزه شي نو چې په پټونو کې ولا زره ورکې نو د 100 فوټو نه بیا زیاتېږي، لار به څومره 10 فوټو نه به زیاتی. چې 10 فوټه لار سره پرېږدي شریعت د هغې قانون مطابق، نو هر کور ته به ګاډی ورسي، هر کور ته به ګاډی تلی شي. بیا دلته مونږ خلک وایي نه تنګ کوي، لار تنګه که څوک پرېږدي نه، داسې نری لار جوړه کړه چې 2 تنه پکې هم نشي تلی، یو بل ته که مخامخ راشي نو یو به ودرېږي، بیا ځان به ګوټ کوي، نو هله به دا بل تېرېږي. نه لار غټول پکاري، بیا لار صفا کول پکاري، لار کې ګندونه جوړول نه پکار. بعض خلک لار کې ګند جوړوي، لار څوک وکني، څوک یې خراب کي، څوک یې لوړه جوړه کي، د دې لپاره چې خلک ځي چې خامخا غورځېږي پکې، تیندګونه پکې خوري. بعضې لوړ جوړ شي، سړی روان وي دغسې تیاره کې، سړي ته پته نه وي، نه زخپه کېږي، ملا کې ترک وشي. لار برابر پکاري، سړی روان وي بلکل هوار روان وي، هواره ځمکه باندې. لتسلکوا منها سبلا فجاجا، دې لپاره چې تاسو ځئ په دې باندې په غټو غټو لارو کې. قال نوح رب، نوح علیہ السلام انما سونی، یقینا دې قوم خو زما نافرماني وکړه، واتبعوا او دې تابعداري وکړه، من لم یزده ماله وولده الا خسارا، دا هغه چا تابعداري وکړه چې نه دي زیاتې کړي دلر. من لم یزده ماله وولده، تابعداري کړل نو چای کړل، دا هغه چای کړل. نو خلک روان دي، نو په چا پسې روان دي؟ مالدارو پسې روان شي دي. نو مالدار پسې روان دي، د دا مال تعالی څه فایده درکوي؟ که خان نواب دی، وزیر دی، بل څه شی دی، بل څه شی دی، مال وسره دی، ډېر شی وسره دی، تعالی چې د ډوډۍ درکړله چې ته یو ټیمې ډوډۍ درلېږل نه ورکوي چاله، مالدار خو دې سره نه ورکوي. یو دا ده چې ته پې راشي او کښېنې پې، جدا خبره وي، چې دا نه وي نو ورکوي نه. ته خپل کور کې خوري، هغه خپل کور کې خوري، نو ته ولې په هغه پسې ځې او د الله حکم خلاف کې، د الله خبره پرېږدي، د الله د رسول خبره پرېږدي او په هغه پسې ځې. وتبعوا او د خلکو تابعداري کړله، من دا هغه چا لم یزده چې نه زیاتې کړي ده لره، ماله مال د ده، وولده او اولاد د ده، الا خساره مگر تاوان نقصان. داغه مال او داغه اولاد دل څه کوي؟ تاوان ولا زیاتې کوي، بل څه نه کوي. د بل سړي مال زیات دی، اولاد زیات دی، نو تاوان یې چا له راځي؟ تاوان یې دې غریب له راځي. ومکروا مکرا کبارا، او مکر وکړو دې خلکو مکر لوی مکرونه یې وکړو، چل ولې وکړو لوی. ورپسې وقالو، بیا د قوم خبره کوي، واتبعوا من لم یزده ومکروا مکرا کبارا، دا بیا د قوم خبره کوي. بیا د 15 داغي چې کوم نیکان خلکو بوتانی ته جوړ کړي داغي تذکره راځي کیږي نه. بیا به ان ارسلنا نوحا الى قومه، یقین موږ لېږلی نوح علیه السلام لره دا قوم ته، ان انذر قومک چې ویره خپل قوم لره، من قبل ان یاتیهم عذاب الیم، مخکې د راتلو په دې باندې د عذاب درناک نه. قال یا قوم، ویا زما قوم، انی لکم نذیر مبین، یقینا ستاسو دپاره یم یره درکوونکی ښکاره. ان اعبدوا الله، او خلکو بندگی کوئ د الله، واتقوا د الله نه ویرېږئ، واطیعون او زما تابعداري کوئ.
یغفر لکم من ذنوبکم نو بخنه بو کی تاسو تاسو د ګناہوں یؤخرکم الی اجل مسمى او رست بکی تاسو هغه نیټه مقرره ته ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر یقینا نیټه د الله کله چې راشي نو رستو کولای کی لو کنتم تعلمون چې تاسو پوهیږئ لو کنتم تعلمون کچری تاسو پوی دې نو دا سکار به ونه کوي قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا نو علیہ السلام زما رب یقین ما خو دعوت ورکو د خپل قوم لرا ما داخل کراو بل توحید طرف ته د خپل قوم لیلا ونهارا د ورځې او د شپې او د ورځې فلم يزدهم دعاء الا فرارا نو زیات نه کو دل را زما بل نه مگر تیختا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم او یقینا کله چې ما دعوت ورکړلې دی لا دې د پاره چې ته بخنو کې دي ته چال وا صاحب نو ګرځولې دي خلکو خو دې خلکو د خپل ګوته د خپل ګوتو سرونه فیا ځانم په خپل وګونو کې واستو شو سیابهم او راچولې دي په خپل ځان باندې غټي غټي کپڑے واسر او دي اصرار کړل کلکشي دي واستکبر او تکبر کړل په تکبر کولو سره سمینی دعوتهم جهارا نو بیا ما دعوت ورکړلې دي لره په زورا سمینی اعلنت لهم نو بیا اعلان میکړلې دي تا واسرت لهم اسرارا او مجرګي میکړلې دي سرا پټي پټي مشورې میکړلې جرګي میکړلې دي سرا پټي پټي جرګي کول فقلت استغفروا ربكم نو ما تویل جو بخنه طلب کوئی د خپل رب نه انه کان غفار یقینا الله دې بخون کې ډیر زیات بخون کې ده یورسل السماء علیکم مدرارا نو کله چې تاسو استغفار کوئ بخنه طلب کوئ د الله نور علیږي په تاسو باندې باران د فائدې و یمددکم باموال و بنین او زیات بکی تاسو لا مال نو اولاد و یجعل لكم جنات نو بغرض استاد د پاره باغونه و یجعل لكم انهار او بغرض استاد د پاره نهرونه مالکم لا ترجون لله وقارا سشی تاسو لا چې تاسو یقین نه لرئ د الله د پاره د عزت وقد خلقكم اطوارا او یقینا الله پیدا کړی تاسو په اطوار باندې په حالت یو حالت نرستو د بل حالت قد خلقكم اطوارا یقینا الله پیدا کړی تاسو په مختلفو شکلونو مختلفو طریقو باندې علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا آیا نه تاسو نګورئ تاسو څنګه پیدا کړلی الله وا اسمانونه لاندې باندې وجعل القمر فيهن او ګرځولې دا سپومې پدې کې لګي رڼا والا وجعل الشمس سراجا او ګرځولې انور ډېر رڼا والا والله انبتکم من الارض نباتا والله پیدا کړی تاسو د ځمکینا یا پیدا کړی تاسو د پارا فصلونه تاسو د پارا د ځمکینا فصلونه نباتات غاګانی ثم یعیدکم بیا واپس کی تاسو پدې کې او یخرجکم اخراجا اور اوباسی و تاسو د دینه پراوستلو سره والله جعل لكم الارض بساطا او الله ګرځولې استاز د پار ازمکا بچاونا لتسلكوا منها سبلا فجاجا دې د پارا چې تاسو روان شي په دې باندې د دې په غټو غټو لارو باندې قال نوح ربي هذا غریب بیا ان شاء الله الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.